مونږ به چې ویل راشد الله ورپې بوډاګۍ استعمالیږي، څه خلک یې استعمالوي د خپل ځان دپاره، د خپل ویوز دپاره، د خپل یوټیوب چینل دپاره. تاسو به تنقید کو چې تاسو نه د یو غریب انسان مشهورتیا نه برداشت کیږي، د هغه حال نه ګورئ چې هغه نن په کوم حال دی. عید الله نه نن ډېر اهم تپوس کوم، عید الله څنګه چل دی یاره؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ مخکې وخت یې وګورو وروستی؟ بس مخکې وخت ښه و، د اوسنی وخت مې دغه اوس تا د څه مسله ده ولې؟ بس تاسو ته پته شته زه ګورې اصل کې پر عید الله سي څه دپاره راغلی یم؟ دی استعمال شوی دی ښه، په ده باندې خلکو خپل پیجونه مخکې کړي دي، خپل د ټیک ټاک فالوور پرې اخیستي دي په ده باندې، صحیح شوله؟ نن هغه خلک د ده سره نشته. دی اوس ما دغه ځای کې ولیده که نه، یوازې روانو غریب او کسان مسان ورپسې هېڅوک ورسره هم نه و، یعنې لکه هغه مخکینی چې کوم د دغه ویډیو تاسو کتلې هغه ګورې دې کې هېڅ نه و ښه، یوازې یو غریب ولې دی استعمال شوی دی. هغه خلک نن سبا نشته. عید الله راځي خوشحاله یار څه به وایي هغه خلکو ته څه یار کوم خلکو چې ته استعمال کړی؟ بس هغو خلکو ته زه دا وایم چې بس تاسو زما نه ویډیوګانې کړلي او اوس هم هېڅ پته نه لګوي، په سکرین هم نه راځي. ولې دا خلک نه دی، دا خلک ګوره هغه خلکو ته وایم دا چا چې د ده په سر باندې پیجونه مخکې کړي دي په یوه ویډیو یې 300 ډالر ګټلي، دا خو ته زه یم ځکه چې ما ته پته لګي د سوشل میډیا. هغو ته وایم چې دا سړی اوس یوازې دی ښه، دې اوس تپوس کوئ نه چې په هغه وخت کې به تاسو خپل پیجونه مخکې کول او سم پې کول ډالر یې پې ګټلي. جي رید الله افسر افغان سره سلانچه راغلی و جي، د هغه باره کې څه وایي؟ افسر افغان ته څه وایي؟ بس افسر افغان چې کوم دی هغه سره زما لږه لانجه راغلې وه، خو هغه بیا مونږ ختم کړی. لیکن ته افسر افغان ټیک و او جی هغه ټیک و، لیکن ته افسر افغان ډېر قدر کوي، هغه زموږ مشر دی، قدر په کار دی، صحیح ده. خو زه به دا ووایم چې د خلکو استعمال کړی ولې تا د خلکو خبرې کولې او ته په هغه عمل کوو. او جی ما بس څه نه څه غلطي ما هم کړې ده او بس ما لا اول سوچ نه دی کړی او کار مې کړی دی. ټیک شوله. دا ګوره رحید الله ولې رڼه ډېر پاک دی ښه، دی وایي چې افسر افغان زما مشر دی، صحیح شوله، د هغه زه قدر احترام کوم، خو د خلکو استعمال کړی دی جي، دته به خلکو خبرې وکړي د غریب به کولې، دی استعمال شوی دی همداسې ده که نه؟ او جی داسې ده. نور څه وایي یار ووایه زما دې کتونکو ته ووایه دنیا کتونکي دې ګوري. بس چې څوک هم ګوري د هغو ډېره مننه کوو، ډېره شکریا یې کوو او خاص کر مسافرو ته سلام سپیشل زما. اوس هم داسې ډیر ماشومان دي چې هغه استعمالیږي، داسې ډیر معذوره دي، داسې خلک دي چې هغه د بوډاګي په شانتي دي چې هغه په ځان باندې نه پوهه، په دې د دې دنیا په دې رواج باندې، د دې دنیا په دې لالچ باندې، د دې خلکو په دې ذهنونو باندې نه پوهه او دغه خلک استعمالیږي. دغه معذور دغه بوډاګي استعمال شو او نن د هغه سره هېڅوک هم نشته دی، د هغه یوازې دی، په ده باندې په لکونو پیسې خلکو وګټلې، په یوټیوب چینلو باندې، په خپل پیجونو باندې، خپل د ویوز دپاره استعمال شو. نن دا یوازې دی. هغه خلکو ته وایم چې کم داسې ماشومان یا داسې خلک استعمالی چې هغه پوهېږي نه په ځان باندې او تاسو هغه استعمالوئ د خپل ویوز دپاره، د خپلو ډالرو دپاره، نو په دوی باندې لږ رحم وکئ، ځکه چې دا خلک کله بیا یوازې شي نو دا ډېر زیات په ټینشن کې شي چې څه وخت کې ما سره ډېر خلک وو، اوس را سره هېڅوک نشته، نو دا نور هم پریشانه شي، دا نور هم په تکلیف کې شي، دا نور هم په درد او په غم کې شي. کله چې افسر افغان ویل چې راشد الله او داسې نور د راشد الله په شان خلک مه استعمالوئ د خپل ویوز دپاره، نو په افسر افغان باندې تنقید کېدو چې ستانه د یو غریب مشهورتیا نه برداشت کیږي. کله چې ما د افسر افغان په حق ویډیو وکړله، په ما هم تنقید شروع کو چې تاسو نه د یو غریب انسان خوشحالي، د یو غریب انسان مشهورتیا، د یو غریب انسان چې هغه مخکې لاړ شي، تاسو نه دغه نه برداشت کیږي. موږ دا ورځ لیدله چې نن راشد الله یوازې دی، موږ دا ورځ لیدله چې راشد الله به یوازې کیږي، د سره به بیا هېڅوک نه وي، دا به استعمال شي، په ده به خلک پیسې وګټي او د ده سره بیا څوک هم نه ودرېږي. دا یو غریب انسان دی چې نن ډېر زیات په تکلیف کې دی. ولې چې څه وخت کې د ده مشهورتیا وه، څه وخت کې د ده ویډیوګانې وې چې دا د ده نه خلک ګیر چاپېر و چې دا پکې خوشحاله و، خو نن دا یوازې دی او نن دا ډېر زیات پریشانه دی. تاسو په خپله دغه خبرې واورېدې. داسې خلک هېڅکله مه استعمالوئ د خپل ویوز دپاره، د خپل چینل دپاره. ډېره مننه د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.